فرزند ورکه نر فرزند. او که د چا لور پیدا شوه، تاسو ته څه وایي؟ که د چا لور پیدا شوه نو څه وایي؟ وایي هغه زنانه نه وه، زه بس ښه شوه، شکر دی بس ښه شوه، هغه صرف ښه شوه، هغه لور والا جوړه شوه، صحتیابه شوه، بس ټیک ده چې ښه شوه. لکه په لور خوشحالي نه کوي او زړه ته تسلي ورکوي، وایي شکر وباسه چې د انسان نه انسان پیدا شي، چې پیشو نه ده پیدا پیشو. دا ظلم نه دی؟ ته په لور نه خوشحالېږې او په زوی باندې خوشحالي کوې. او دا بعضې بوډاګانې ښځې نه چې د چا لور پیدا شي نو بلې ته څه وایي؟ وایي هغه پلانکی له خو الله تعالی شرم ورکړه. شرم دې زمرکټې ته وایي ته هم د چا شرم یې. شرم. زما نبي وفرمیل بناتو مدرسو والا ته وایم من ابتلیا بشیء من البنات، چاله چې الله لوریانې ورکړې، کم کس چې الله په لوریانو کې من ابتلیا، کم کس چې الله په لوریانو کې مبتلا کو. او د خیبر پښتونخوا پښتون مسلمانه لوریانو والا ته مبارکباد وایم، خویندو والا ته مبارکباد وایم، خورزو والا ته مبارکباد وایم، لوریانو والا ته مبارکباد. ریرو والا مبارکم شئی. پیغمبر نے فرمایا من ابتلیا بشیء من البنات، چاته چې الله لوریانې ورکړي د لوریانو تربیت یې وکړ، لوریانې رخصت کړي، واده یې کړي. وایي دا د لور تربیت کوونکي والدین، میرے نبی نے فرمایا وایي دا د لور تربیت کوونکي والدین به په جنت کې ما سره داسې یو ځای څنګه چې دا دوه ګوتې یو ځای دي. محبت سره وایي سبحان الله او چې تواضع سبحان الله. اجي صاحب د لسو زامن نه مفتیان جوړ کا، دا فضیلت پې نشته. د لسو زامن نه ډاکټران جوړ کا، دا فضیلت پې نشته. دا فضیلت د یوې لور په تربیت باندې د خاتم الانبیا پړوس او گاونډ به درته نصیب کېږي. په لوریانو به خوشحالي کوو که نه به کوو؟ او چې د زوی تربیت کوو، د لوریانو تربیت کوو که نه به کوو؟ د زوی تربیت وکړه حاجي صاحب، د لور تربیت وکړه، حیا ورته وښیه، وفا ورته وښیه، پرده ورته وښیه. اور توجه، زمونږ زنانه پرده کوي که نه کوي؟ بورکې شته که نشته؟ هر یو قیمتي څیز خلک پټ ساتي. سونه ښکاروي که په ډبي کې، کیله ښکاروي که په چمړه کې بند دی، خپل کور کې بند دي. هر قیمتي څیز خلک په صندوق کېږدي. ډاکومنټس، اسناد، سټامپ پیپر، ستا سرټیفیکیټ، ستا سروس بک، ستا د نوکرۍ کاغذونه، قیمتي څیز خلک په صندوق کېږدي. څه کېږدي؟ وایي څه کېږدي؟ اور ستاسو په دې کلي کې بیلچې او کودالې څوک په صندوق کېږدي؟ وایه که نه کېږدي؟ دا ولې؟ دا بیلچې او کودالې قیمتي نه ده، قیمتي خلک په صندوق کېږدي. په اسلام کې زنانه قیمتي دي، نو قیمتي خلک پټه ساتي، قیمتي په پرده کې ساتي. اسلام کې زنانه قیمتي ده. ووایه په اسلام کې زنانه نو قیمتي څیز خلک ښکاره ږدي که پټه؟ ښکاره ږدي که پټه؟ او دا ټوپۍ والا بورکه د حیا نښه ده. دا شعر زده که، دا ټوپۍ والا بورکه د حیا نښه ده. د پښتنو بیبیانو دا خوښه ده. پښتنو بیبیانو څادرې په سرې که بورکې په سرې؟ بورکه کې پرده ده. نو زنانو خیال وساتو او د ختم نبوت دفاع کوو به انشاءالله، او درسونه به عام کوو، او اولاد بچونه به عالمان څوک جوړوي؟ عالمان حافظان غواړئ که نه غواړئ؟ څوک غواړئ؟ اوس صبر دا فارموله واخلې. عالم به څنګه ستاسو کور ته راځي؟ ته یې غواړئ کور ته عالم راشي، حافظ. واجي صاحب چې په کوم څیز مال خرج کې کور ته راځي، په ټماټرو مال خرج کا کور ته به ټماټر راشي، په پیازو باندې مال خرج کا کور ته به پیاز راشي، په الوګانو مال خرج کا کور ته به الوګان راشي، په عالمانو باندې مال خرج کا کور ته به عالمان راشي، په حافظانو مال خرج کا کور ته به حافظان. پښتانه په ټماټرو ټیپرو مال خرج کوي، په مولا خرج نه کوي. ما ته یو کس وایي چې په جومات مې 5 لک روپۍ لګولي او 1 لک مې امام له ورکړي چرې بري دپاره. مولانا صاحب 1 لک روپۍ چا درکړي که نه؟ هغه په مسجد خرج کوي، په مولا خرج نه کوي. دا سټایل د ابولهب دی. دا چا دی؟ تاسو خو ابولهب پېژنئ که نه؟ هغه پخواني یادومه ښه. ابولهب په مسجد خرج کو، په امام مسجد خرج نه کو. نن هم هغه خلک شته مسجد سره مینه کوي، د مولا نه نفرت کوي،
علم دے خوخ دے مولا نہ دے نفرت دے قرآن دے خوخ دے قاری نہ دے نفرت دے ممبر دے خوخ دے ممبر والا نہ دے نفرت دے مسلح دے خوخ دا مسلح والا نہ دے نفرت دے دا سٹائل دا ابو لہب دے او چاچے پا مسجد خرچ کو او دا مسجد پا مولای خرچ کو دا طول کائنات اغتا ابو بکر صدیق وائی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق بسوی توجہ درے جملے بس ابو بکر صدیق وی مال دے زماوی خرچ دے پا رسول اللہ وی اوہ کنے یو پختون دے دسی وی چی مال دے زمائی خرچ دے پا مولائی ما تا پتہ دا دسی نشی ویلی تو چی مال دے زمائی خرچ دے پا دکانی مال دے زمائی خرچ دے پا مارکیٹی مال دے زمائی خرچ دے پا پلازی مال دے زمائی خرچ دے پا پراپرٹی مال دے زمائی خرچ دے پا بارگین مال دے زمائی خرچ دے پا پٹی مال دے زمائی خرچ دے پا کٹی مال دے زمائی او خرچ دے پا مائی زما مال پا ما دے خرچ ابو بکر صدیق وی مال دے زمائی خرچ دے پا رسول اللہ او دویم جملے سوی ابو بکر صدیق ویل لور دے زمائی اللہ اکبر لور دے زمائی پا نکاح کے دا رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم چی عالم لدی لور ورکڑا نو دا عالم زم شو سشو طول وائی سشو زم چی عالم لدی لور ورکڑا کاکا دا عالم دی زم شو نو کورتا با عالم راشی کنا نور پا کما طریقہ عالم غاڑی پر کما پارمولا دا توخی مانا خو بل چند نراسی مولا لکار سماو ما خو کتوجہ دی برابری توجہ تلور چالا ورکے پختونا تا ٹر للور ورکے ٹر پیجنے اسٹوڈنٹس فیلنگ دی بلینکس خالی جگہ پر کیجئے ڈیش 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 تا ٹر للور ورکے نکورتا دی ٹر رازی او درم خبر ابو بکر سوی دیو توجہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ استرگی دی زمائی اللہ اکبر ابو بکر صدیق ہوئی استرگی دی زمائی دیدار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پختون سوئی پختون وہ استرگی دی زمائی دیدار دے ڈبل زیروی زخو دے دا پندو نا پیجنا ما تو معلوم یہ کہ تچی سے سرچ کوئی تا سگوری پا ٹک ٹاک کی تو پا فیس بک کی سگوری پا یوٹیوب کی ما تو معلوم نہیں